بسم الله الرحمن الرحیم. آیت المروۃ ان یستحی الانسان من نفسه. آیت المروۃ د انسانیت انتہا دادا ان یستحی الانسان چې انسان حیا وکي من نفسه د خپل ځان نه. په دې نصیحت کې دا خبره بیان شوې ده چې د حیا د کم نه کم مقدار دا دی چې انسان د خپل ځان نه حیا وکي، او حیا یو ډیره زیاته لویه درجه لري. حیا دومره اوچت څیز دی چې یو ځای کې الله تعالی په خپله فرمایي چې ماته د سپینو ویښتو نه حیا راځي. نو که یو انسان د چا نه حیا نه کوي نو دله دا په کار دی چې کم سے کم د خپل ځان نه خو حیا وکي، او یو داسې کار دی نه کوي چې د هغې په وجه د ده ضمیر دی ملامته کی. آیت المروۃ ان یستحی الانسان من نفسه. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې آیتون دا واحد دی، معنی د اخیری حد انتها، جمع آیاتون راځي. المروۃ د دې معنی د انسانیت کامل سړیتوب. ان یستحی، یستحی د باب استفعال نه د فعل مضارع واحد مذکر غائب معروب صیغه ده. استحیاء مصدر راځي، معنی د حیا کول. نفس واحد دی، جمع نفوسون راځي. آیت المروۃ ان یستحی الانسان من نفسه د دې ترکیب داسې دی چې آیت مضاف، المروۃ مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا، ان یستحی فعل، الانسان د دې فاعل، من حرف جار، نفس مضاف، هی ضمیر مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مجرور شو د من حرف جار د پاره، جار سره د مجرور نه متعلق شو د ان یستحی فعل پوری، فعل سره د خپل فاعل او متعلق نه دا جمله فعلیه خبریه په تعویل د مفرد سره دا خبر شو د مبتدا د پاره، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.